سلامونه ملګرو بیګا په آی پی ایل کې د راجستھان روئیل او د ممبئی انډین یو ډیر ګرم میچ شوی دی چې دا میچ ممبئی انډین بایللی دی. په آی پی ایل کې که تاسو هسټري وګورئ نو ټول نه مضبوط ټیم د ممبئی انډین راځي، خو په دې آی پی ایل کې د ممبئی انډین ډیر بد ورځي دي. ممبئی انډین په دې آی پی ایل کې تر اوسه پورې 8 میچونه کړي دي. په دغه 8 میچونو کې ممبئی انډین صرف 3 میچونه ګټلي دي. ممبئی انډین خپل کپتان الریډي بدل کړی او هاردیک پانډیا د خپل ټیم کپتان جوړ کړو چې په هغې باندې ډیر زیات تنقید هم په هاردیک پانډیا شوی او هم د ممبئی انډین فینس چې کوم دي هاردیک پانډیا هم ټرول کړو او ممبئی انډین ټیم هم ټرول کړو. خیر هغه بعد کې په هغې باندې الریډي ډیټیل ویډیو موږ جوړ کړي، خو بیګانه چې کوم میچ شوی د هغې په سکور کارډ باندې خبره کوو تاسو له په سکرین باندې ښکاري. ممبئی انډین کړي دي 179 رنزونه 9 کھلاډیان آؤټ 6 اوورونه مکمل وهلي دي. چونکې سٹارټ کې خو ډېر دی سلو روانو که سٹارټ کې دی بیټینګ لاین اپ تاسو له زو ښیم نو روهیت شرما په 15 بالو 6 رنزونه کړي دي، ایشان کشان 3 بالو باندې 0 رنزونه کړي دي، سوریای کمار 8 بال 10 رنزونه کړي دي. ټاپ آرډر چې کوم دی فیل شوی دی. ټاپ آرډر کې بیا تلک ورما چې کوم دی د ورسره ښه سکور کړی 45 بالو باندې 65 رنزونه کړي دي. محمد نبی ورسره هم لږ ډېر ښه بیټینګ کړی چې 75 بالو باندې 23 رنزونه کړي دي. نهال وډیرا ورسره ښه بیټینګ کړی دی. نهال وډیرا او تلک ورما په وجه باندې دا سکور 179 له ورسېدو. نهال وډیرا په 40 بالونو باندې یو کم 50 هاردیک پانډیا په 10 بالو 10 رنزونه کړي دي. ټیم ډیوډ وګوره کم سره پورې دی سره بیټینګ دی. ټیم ډیوډ پورې دی سره ښه مضبوط بیټینګ دی. ټیم ډیوډ په 15 بالو 3 رنزونه کړي دي. کوډزه 1 بال 0 چولا چې کوم دی 1 بال 1 رنز کړی دی. بمراه 1 بال 2 رنزونه کړي دي. که ښکته موږ راشو د راجستھان روئیل بالینګ وګورو، راجستھان روئیل ډېر مضبوط بالینګ لاین اپ دی. ټرینډ بولټ دی ورسره 4 اوور 32 رنزونه ورکړي دي او 2 وکټې ولا هم ایستلي دي. سندیپ شرما 4 اوور 18 15 وکټې د ایستلي دي چې په 4 اوورونو کې صرف 13 رنزونه ورکړي دي. اویش خان 4 اوورونو کې یو کم 50 یو وکټه، اشوین 4 اوورونو کې یو 10 وکټ یوم نه، چاهل 4 اوورونو کې 2 کم 50 یو وکټه. چاهل لږ ایکسپنسیو ثابت شوی دی، وکټې ورسره هم ایستلي. چاهل او اویش خان چې کوم دي زیات سکور ورکړی دی. اوس که موږ راشو په راجستھان روئیل بیټینګ باندې وګورو، راجستھان روئیل ورپسې دا سکور ډېر په اسانه باندې چیس کړی دی. صرف یو کھلاډي آؤټ او 183 رنزونه ورپسې په 19 اوور کې چیس کړي دي. مطلب دا د ممبئی انډین یو غټ شکست دی چې دومره په اسانه تی راجستھان روئیل غوندې ټیم میچ ګټي دي. جیسوال چې کوم دي په 15 بالو باندې 104 رنزونه کړي دي، زبردست بیټینګ کړی، سینچري هم وهلې ده. جوس بټلر په 25 بالونو 15 تیر شوی میچ ولا بټلر په یوازې ګټلی. سنجو سیمسن کپتان چې کوم دی د 25 بالونو باندې 2 کم 40 رنزونه کړي دي. نو دا سکور چې کوم دی صرف د یوې وکټې په نقصان باندې راجستھان روئیل پوره کړی دی. که راشو موږ د ممبئی انډین بالینګ لاین اپ وګورو، دوی سره هم ښه بالینګ لاین اپ دی. هاردیک پانډیا اټیک کړی چې 2 اوورونو کې 21 رنزونه ورکړي. کپتان د جی اني ټایم اټیک کولی شي چونکې د سره په ټیم کې ښه بالران دي. بمراه ته وګوره، بمراه د سره شته او د اټیک خپله کوي. بمراه 4 اوورونو کې 29 وکټ یو هم نشته. توشاره 3 اوورونو کې 28 وکټ یو هم نشته. کوډزه 2 اوورونو کې 25، نبی 3 اوورونو کې 13، پیاس چولا 4 اوورونو کې 13 یو وکټه پکې پیاس چولا ایستلې ده. تلک ورما صرف 4 بالونه کړي دي او 8 رنز یې پې ورکړي دي. نو دا کمپلیټ د ممبئی انډین بالینګ لاین اپ دی. میچ ډېر په اسانه باندې راجستھان روئیل ګټلی دی. د ممبئی انډین ټاپ 4 کې ځای جوړول لږ مشکل ښکاري جي. نو دا بیګانې میچ مکمل سکور کارډ ما تاسو سره شریک کوم. ډېره زیاته مننه جي. والسلام.